ایمل وی روحیت لال کمیټه چې دا ختمول غواړي ځکه چې دا په خیبر پښتونخوا پورې چې دی مذاق کوي. ما د اول ورځې نه ویلي دي چې روحیت لال کمیټه چې دا ختمول غواړي ځکه چې زموږ شپږ شهادتونه چې دي هغه نه دي قبول کړي او دا چې دا زموږ شهادتونه نه مني او دا په موږ پورې یو مذاق کوي. دغه شانتې ویلي دي وایي د خیبر پښتونخوا کومه ګواهي چې ده نو هغه دې نه قبلوي، لکه شهادتونه چې دي دا دې نه قبلوي. بل لا چې د خیبر پښتونخوا عوام چې دی که نه نو هغه چې دغه صحیح کوي میاشت صحیح کوي نو د ثواب په نیت صحیح کوي. نو هر مسلمان صحیح کوي، یوازې د خیبر پښتونخوا نو د مسلمان دا دغه چې د روژې میاشت شي هغه که د اختر میاشت شي د ثواب په نیت باندې چې دی د ماښامې به یې صحیح کوي. نو دا هر مسلمان له پکار دی چې هغه صحیح کوي. نو دا خبره کړې ده او دا یې ویلي دي چې دې له استعفا کول پکار دی او دوی ختمول پکار دي. نو که دې ختمه شي نو د دې ګوره نقصان هم شته ځکه چې د دې ذمہواري چې دا بل څوک نشي اخیستی. بل لا چې د عوامو سره دومره وسایل نشته چې هغه په وریازه کې چې دی میاشت صحیح کړي. ځکه زموږ په علاقه کې پرون وریاز وه نو میاشت خو موږ ته نه ښکارېدله وریاز وه. د حکومت سره چې دی دغه هر سره شته چې هغه په وریازه کې چې دی هم میاشت صحیح کولی شي. بل لا که هغو غلطه فیصله کوي ځکه هغه عالمان ناست دي مفتیان دغه ځکه ناست دي که غلطه فیصله کوي نو ګناهګار پې دې راځي، عوام چې دی هغه پې ګناهګار نه راځي. لکه ذمہواري چې دا هغه په عوامو نه راځي. که اوس روژې او دې په موږ باندې بوزه کړي نو هغه کفاره چې ده هغه به دې ادا کوي. که ادا یې نه کړه نو دې پې ګناهګار دي، عوام پې نه دي ګناهګار. ځکه زموږ سره دغه هر څه نه نشته او دا زموږ حکومت دی او موږ به د حکومت سره یو ځای چې دی هم به روژه کوو او هم چې دی اختر کوو به. که دغه شان تاسو ګورو افغانستان چې دی هغه د ټولو نه مخکې کړی دی. اوس چې دی نن په پاکستان او په سعودي عرب کې په ځینو ځایونو کې دی نو که به میاشت باندې شي نو میاشت چې د هغه به نن د درېیمې میاشت شي چې د ټولو نه به ګټه وي. پرون چې د هغه به د دویمه وه چې هغه به هر سړي لیدلي وه نو چا نه ده لیدلي. که لیدلي دی شپږ کسان دی یادوي چې هغه بیا هر سړي لیدلی د دویمې میاشت چې ده او ښه پوره ښکارېږي که نه نو د دویمې میاشت چې دا چا ونه لیدله او نن به د درېیمې چې هغه خوار سړی ویني نو نن یې تاسو صحیح کوئ چې د درېیمې راخېږي که راولنۍ خو د دېرشتو هغه چې ده هغه لږه غټی. دا یوه خبره ده چې د دېرشتو پوره شي نو هغه لږه غټی او چې د یو کم دېرش دی هغه نری میاشت شي. نو تاسو د دې په باره کې څه وایئ؟ خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ.